أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد أخذنا آل فرعون بالسنين أو يقينا نوليو منغا آل د فرعون قوم د فرعون لرا بالسنين پقهت سالی سرا پتنگ سالی سرا ونقص من الثمرات او پکمی د میوو سرا لعلهم يذكرون د پاره د دې چې دوی سوچ وکي. فاذا جاءتهم الحسنه پس هر کله چې براغله دوی ته څه نیکي څه فراخي څه خیر اسانی قالوا نو ویل به دوی لنا هذه دا حسنه زمونږ دپاره یعنی دا خیر فراخي حق زمونږ دی. وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ او هر کله چې به ورسېدلو دوی ته څه سختي څه تکلیف څه قحط سالي یطیروا بموسی ومن معه نو دوی به بدپالي نیوله په موسی علیه السلام سره هغه سپیره به یې ګڼلو موسی علیه السلام لره ومن معه او هاغی چا لره چې د ده سره وو. الا خبردار انما طائرهم بیشکه سپیرتوب د دوی بیشکه بدپالی او بدنصیبی د دوی عند الله د الله په نسبان دی دا د خدای په نزد لیکل شوی ده. ولكن اکثرهم لا يعلمون لیکن اکثر د دوی نه پوهیږي نه. وقالوا مهما تأتنا به او ویل به دوی هر څیز چې راوړې ته موږ ته به هغې لره من آیت د څه معجزې نه لتسحرنا به د دې دپاره چې ته جادو وکړې په موږ باندې بها په هغې سره. فما نحن لك بمؤمنین پس نه یو موږ چې په تا باندې ایمان راوړو. فارسلنا علیهم الطوفان پس راولیږو موږ په دوی باندې الطوفان عذاب په صورت د طوفان کې والجراد او ملخان والقمل او سپږې والضفادع او چندخان سنزخان والدم او وینا دا هم مختلف قسم عذابونو. آیات مفصلات داوی نخی د قدرت د الله مفصلات جدا جدا. فاستکبروا پس تکبر وکو دوی ځان غټ وګڼلو دوی. وکانو قوما مجرمین او و دا قوم مجرمان جرایم پیشا. ولما وقع عليهم الرجز او هر کلا چې به واقع شو پریوتلو به علیهم په دوی باندې الرجز عذاب قالوا نویل بدوی یا موسی ادع لنا ربک اے موسی علیہ السلام وغواړه زمونږ دپاره د رب خپلنا بما عهد عندک په سبب د دې چې وعده یې کړې ده لوظ یې کړی دی ستا سره. لئن کشفت عنا الرجز که چېرته تا لرې کو زمونږ نه دا عذاب لنؤمنن لک نو خامخا به مونږ ایمان راوړو په تا باندې. ولنرسلن معک بني اسرائیل او خامخا به ولیږو آزاد به کړو ستا سره بني اسرائیل لرا. فلما کشفنا عنهم الرجز پس هر کله چې به مونږ لرې کو د دوی نه عذاب لرا الی اجل تر یو نیټې پورې هم بالغوه چې به دوی ورسېدل هغې ته اذا هم ینکثون نو ناڅاپه به دوی
بیا مات کړه دغه وعدې لرا دغه لوز لرا یعنی بیا به مخ واړولو ایمان به نه راوړو فانتقمنا منهم پس بدله واغستل مونږ د دوی نه یا معنا ده پس سزا ورکړه مونږ دوی ته فاغرقناهم فی الیم پس مونږ غرق کړلو دوی لرا ډوب مو کړلو دوی لره په دریاب کې بأنهم كذبوا بآياتنا په سبب د دې چې دوی نسبت د دروغ کړو آیاتونو زمونږ ته وکانو عنها غافلین او دوی د دې آیاتونو زمونږ نه د نخو د قدرت زمونږ نه غفلت کوونکي یا اعراض کوونکي وَأَوْرَثْنَا الْقَوْمَ الَّذِينَ او من په میراث کې ورکړو قوم هاغه تا یا من ورکړلو قوم هاغه تا کانو یستضعفون چې هغه کمزوري ګڼل شوی مشارق الارض ومغاربها مشرقون د دزمکه او مغربون د دزمکه التي ينها غزمکا بارکنا فیها چې مونږ برکت ورچولې او په هغه کې وتمت کلمت ربک الحسنى او پرشولا اغا وعده دربستا اغا فیصله دربستا الحسنى د احسان د نیکی علی بنی اسرائیل په بنی اسرائیل باندې بما صبروا په سبب د دې چې دوی صبر کړو ودمرنا ما كان يصنع فرعون وقومه او هلاک کړلو مونږ هغه څه چې جوړ کړیو فرعون او قوم ددو وما كانوا يعرشون او هغه څه چې دوی پورته کړیو یعنی د دوی هغه بلډینګونه آبادی عمارتونه وجاوزنا ببني اسرائيل البحر او من پور باسل بني اسرائيل لرا پدریاب فاتوا على قوم پس دوی راغلل پیو قوم يعكفون على اصنام لهم چې هغي عبادت کولو د بوتانو لهم چود دوی د بارا قالوا نؤيل دي خلقو يا موسى اجعل لنا اے موسى عليه السلام جوړ ک زمون د بارا وګرځو زمون د بارا الہن یو معبود یو خدای کما لهم الہۃ لک سرنګ چې د دوی د بارا دی معبودان قال موسى عليه السلام فرمایل انکم قوم بشک یتاسو یو قوم تجهلون چې د جهالت نکار اخلی ان هؤلاء متبر ما هم فيه بشک دا خلق هلاکی دن کی دی هاغس هم فيه چې دوی مشغول دي په هغه کې وباطل ما كانوا يعملون او باطل دي ضایع کیدونکي دي هغه چې کوم دوی کوي قال اغير الله ابغيكم الها موسى عليه السلام فرمایل اغير الله ایا بغیر د الله نا ابغيكم الها ز تلاش کم استاسو د پار معبود وهو فضلكم على العالمين حالان کې دغه الله غرواله درکړې دې تاسو ته مخلوقات باندې وَإِذْ أَنْجَيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ او هاغه وخت چې نجات درکو ممتاسو ته د قوم د فرعون يسومونکم سوء العذاب چې در رسولو بدوی تاسو ته سخت
عذابنا یقتلون ابناءکم او قتل والبدوی پس سختی سر بوجل دوی زامن ستاسو ویستحیون نساءکم او جوندی بے پری خودلی زنان ستاسو د خدمتون دپارا یا مانا دا ویستحیون نساءکم او حیا بے اغستل د زنانو ستاسو وفی ذالکم او پدی کی یعنی پدی نجات کی بلاء من ربکم عظیم احسان و د جانب د رب ستاسونا عظیم لوی احسان یا مانا دا وفی ذالکم او پدی عذابونو پدی تکلیفونو کی بلاء امتحان و من ربکم د جانب د رب ستاسونا عظیم لوی امتحان